د چا په کور کې چې نیک عمله ښځه وي نو د هغه سړي به د خولې خوند سم وي او په کور کې به مزې وي د چا چې نیک عمله ښځه وي او د کم سړي چې بد عمله ښځه وي او دی کور ته راشي دا ښځه بد عمله وي بد اخلاقه ښځه وي د نورو ښځو سره بحثونه وي دعوې وي نارې وهي د کوچنیانو سره یې نارې وي نو د دغه سړي مصیبت بس دغه مصیبت یې بس دی تللی په کار پسې چې کله کور ته راشي نو په کور کې بد عمله ښځه وي بد اخلاقه ښځه وي او هغه بحثونه کوي نارې وي نو د ده دپاره بس دغه مصیبت بس ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي زما ما ته درې شیان ډېر خوند راکوي یعنې درې شیان مې ډېر خوښ دي یو مې خوشبو ډېره خوښه ده او بل مې ډېر خوښ دي د هغه لمونځ ده او درېیم مې نیک عمله بیبي یعنې جنتي ښځه مې ډېره خوښه ده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل ای د الله نبي ما ته هم درې شیان ډېر خوند راکوي او درې شیان مې ډېر خوښ دي نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل هغه کم درې شیان دي ستا ته ډېر خوند درکوي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل یو چې ته کله مخامخ یې راته او زه درته ګورم دا مې ډېر خوښ ده چې کله ته راته مخامخ یې او زه درته ګورم دا مې ډېر خوښ ده او دوم مې دا خوښ ده او ما ته خوند راکوي چې زما جیب او ستا لاس مبارک وي چې ته زما جیب ته خپل لاس مبارک په خپله ور داخلوې او هغه پیسې ځل راکاږي په خپله یې مصرفوې دا ما ته ډېر خوند راکوي چې جیب زما وي او لاس ستا وي او درې مې دا خوښ ده او چې زما لور ستا په نکاح کې ده چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور والاو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپلې ښځې ته وایي په زړه مې ډېر ارمان ده ښځه ورته وایي وایي کم ارمان دي د په زړه باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي په زړه مې دا ارمان ده چې خپل دا ټول مال و دولت مې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مصرف کړی وای خو چې زه کله هم نبی علیه الصلاة والسلام ته مال ورکوم خو د نبی علیه الصلاة والسلام لاس لاندې وي زما سربیره وي نو دغه ما ته خوند نه راکوي زه دا مناسب نه بولم کشکې زما ارمان دا ده چې کشکې نبی علیه الصلاة والسلام دا زما مال په خپله راخصی مصرفولی خدا چې نبی علیه الصلاة والسلام نه کوي چې زه ورنکم نبی علیه الصلاة والسلام زما مال ته لاس هم نه وروړي خو زما ارمان دا ده چې زما مال ته نبی علیه الصلاة والسلام په خپله لاس وروړلی خپله یې راخصی مصرفولی دا زما ارمان ده خو چې زه ورکوم د نبی علیه الصلاة والسلام لاس لاندې وي زما سربیره وي دا ما ته خوند نه راکوي نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو دې ته وایي عشق دې ته وایي محبت باید ما او ته داسې ځان جوړ کړو